السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه د چکدره فیشنګ هټ کې ولاړ یم په هغه پل باندې کم چې د رسو دغه ګاډي د تلو سره دغه لکېږي ځای په ځای چې کوم دی مات شوی دی خراب شوی دی اوس دا پل چې کوم دی نه تاسو ګورئ دغه رسو د پل په ځای باندې دا آر سی سی پل چې کوم دی نو دغه جوړیږي دغه پیلرې ورته تیاري شوي دي دا دغه پیلرو لپاره چې کوم نو ټریلینګ روان دی د بر دیر د خواجه سره چې کوم دا ټیکه ده او د هغه متعلق خلک دا وایي چې یاره د څومره پلونه چې کوم دی نو تقریبا زیاتره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی دا هغې جوړ کړي دي په دغه حواله باندې دا هم یو کوشش دی او داسې ویلی کېږي چې دا پل چې کوم دی نو دا به هم ډېر زر چې دی نو دا به جوړ شي دا په دې سایډ باندې دغه شان ته وځي ډایرکټ هغې ځای ته او دا چکدره فیشنګ هټ د چکدرې فیشنګ هټ یو خپل خوند او مزې وي دا نه وایم چې دي ځکه چې سونو چې کوم دی نو دا د عامو خلکو لپاره بند ساتلی دی حالان کې چې دې لپاره چا ځمکه ورکړې ده کومو خلکو ځمکه ورکړې دي د هغې وینا دا ده چې دا مفت ورکړی شوی ده په دې شرط باندې وا چې دلته به عام خلک چې کوم دی نو هغه به په ازادۍ باندې ځي راځي خو اوس هغه تک د هغه عام ولس د هغه عام غریب دپاره چې کوم دی نو بند شوی دی چې کم بدل ته کې خپله ښځه خپل بچي خپل ماشومان په مازدیګر کې راوستل او د دغه چمن نه به یې خوند واخیستو د دغه سیند نه به یې چې کوم دی نو خوندونه واخیستل خپل بچي به یې چې کوم دی هغه به دلته وګرځول زمونږ به هم چې کله میلمه راغی نو مونږ ورته دا ووایو چې یاره هلکه زه فیشنګ هټ کې به روټۍ وخورو اوس اکثر مونږ نه یو او میلمانه چې کوم دی نو هغه راشي نو څوک یې دغه فیشنګ هټ ته چې کوم دی نو هغې ته نه پرېږدي خو دا یو خبره ده چې دغه شانتې ورته خالد خان دی هم دا ځای جوړ کړی دی دغه هم ډېر مزیدار دی مونږ ورته دلته کې لا ووایو چې دوسته فیشنګ هټ خو چې کوم دی نو هغه څه خو چې کوم دی په خپل ځان پسې ولیکو خو که زمونږ څه میلمانه راتلل نو په کار در چې بیا خالد خان چې کوم دی ځای راکړې واسط خان خو مونږ ته نه مخکې نه ویلي دي چې یاره د خالد خان ځای چې کوم دی نو دا ستاسو خپل ځای دی خو بهرحال دا ډېره د افسوس خبره ده چې فیشنګ هټ چې کوم دی دا د عامو خلکو لپاره بند شوی دی او کیدای شي چې په دې باندې د چکدرې هغه پښتانه هغې دلته کې راشي هغې زه راولم او هغې په دلته کې یو پروګرام هم وکړي چې باید ولې چې کوم دی ته د عامو خلکو لپاره چې کوم دی د تفریح دا عاجزانه دغه چې کوم دی دا چې کوم دی نو دا د خلکو نه اخلي دا خواهشات د خلکو وژني دا ارمانونه چې کوم دی دا غریبانو خلکو چې کوم دی نو دا مري دا فیشنګ هټ د غریبو خلکو لپاره چې کوم دی دا اوس بند شوی دی عام خلک دې ته نه پرېږدي خو بهرحال دا یو ښه خواري ده چې دا پل چې کوم دی نو دا ډېر زیات خراب او په دې باندې مونږ پروګرامونه هم کړي دي او دا په دې باندې مونږ چې کوم پروګرامونه هم کړي دي دغه پل ورته نوی منظور شوی دی آر سی سی او دغه چې کوم دی نو اوس دغه کېږي په داسې حالاتو کې چې خلک چې کوم دی نو هغه ټینس دی د خلکو مسلې دي خلک چې کوم دی نو په یو دلدل کې چې کوم دی نو پروت شوی دی هر سړی په سخته کې دی د هغې دپاره د فیشنګ هټ د یو آسان د تفریح ذریعه وه یو څو لمحو له به چې کوم دی نو راتلل خپلو بچو هغه ارمانونه به پوره کول چې کم به هغې ته وایي چې یاره مونږ فیشنګ هټ ته بوځه نو ځکه چې مونږ ته پخپله زمونږ بچو زمونږ خورزو زمونږ ورېرونو زمونږ خورایونو چې کوم دی نو دغه فرمایشونه کړي دي او په کوم وخت کې چې دا د عام ولس لپاره چې کوم دی نو بند نه نو مونږ په اسانه باندې د هغې دغه فرمایشونه چې کوم دی نو پوره کړي دي خو اوس لکه زه پخپله په دې باندې یېرېږم زه یاسې نه چېرته د پېښور اسلام آباد یا د بل ځای نه چې کوم دی نو څوک ونه وایي یا هغه خلک چې مخکې فیشنګ هټ ته راغلي دي هغه ته دا فرمایشونه کوي چې باید مونږ به لږ فیشنګ هټ کې چې کوم دی لږ وخت تېروو نو هغې ته کوسترګې نه شو لہذا مونږ ډي سي صاحب ته دا سوال کوو چې وروره ستاسو دغه ځای کې سرکاري خپله ذاتي چې کوم دی د ډي سي بنګله ده پکار ده چې هغه سرکار چې کوم دی نو په خپل استعمال کې راولي او دا فیشنګ هټ چې څنګه مخکې د عام ولس لپاره چې کوم دی نو کلاو دا کلاو وساتلی شي او د خلکو د اسانه تفریح چې کوم ده دا ذریعه خلکو ته واپس شي